السلام علیکم. زمونږ په دې علاقو کې چې کومه دی په چکدرې کې په KM2 کې افغانانو ته تقریبا 50 چې کوم غړي خاندانونه نو هغو ته چې کومه دی د تلو سخت حکم میلاو شوی دی چې تاسو به خامخا ځئ. اوس اریان یو چې د افغانان دا خبره ولې نه مني او دوی تلو ته ولې نه چمتو کېږي چې دوی په خوشحالۍ او په رضا چې کومه دی افغانستان ته لاړ شي. ځکه چې خلک خو خپل وطن ته خوشحالۍ تلو ته خپل ملک تلو ته خوشحالۍ چېرې زه لاړ شم خپل وطن ته لاړ شم خپل وطن وینم. ځکه دې خلکو 80 و 90 سال وشو راغلي او پراته دي. بل طرف ته خو دا ده چې اوس وفاق ټول افغانان وباسي او زمونږ چې کومه دی زمونږ د حکومت سهیل اپریدي صاحب د PTI حکومت زه دوی ته اریان یم چې دوی په دې خبره کې دا سستي کې ولي دا څه وجه کیدی شي چې دوی دا نه وباسي. کله وله میاشت ټایم ورکړي کله وله څلور ټایم ورکړي کله 15 ټایم ورکړي نو تا حال ایستل نه دي. اوس په نه لګي چې دوی لا دا خلک څه ورکوي څه چل دی څه روان دي څه حساب دی دې نه پته نشته. خو چې فیسبوک ولاوهو چې 15 ټایم ولا ورکو 10 ټایم ولا ورکو 8 ټایم ولا ورکو او دا څنګه ټایم دی یو څه پوه دی ټایم پر نشو دی لاړه افغانستان ته. او بل افغانان هم پکار دي د خدای ظالمانو خپل وطن ته لاړ شي خپل وطن آباد کړي او په خپل وطن کې د وس نه ځان څه وکړي. ځکه چې ډېر خلک پکې دي د غول د ځمکې نشته جیداد یې نشته خپل کور یې نشته هغه بیا هلته ځي په ټینټونو کې اوسېږي او په قسمه قسم حالاتو کې پاتې کېږي. او زه به تقریبا د ټول نه زیات د افغانانو تعداد د پاکستان کې دی نو بیا د افغان حکومت د پاکستان څخه تعلق ول نه ساتي چې دومره افغانانو ته ځای ورکړل شوی دی دلته ځای کړل دي او پراته دي. نو پکار دی چې بیا د افغان حکومت موجود چې کوم حکومت طالبان حکومت نو پکار دی دا خپلې اړیکې د پاکستان سره ښې خوږې ساتي. هم چې کومه دی دښمني کوي او هغې باندې کومه دی هغه کوم افغانان چې دي نو د هغو هم بیا هلته دار مدار او هغه نشي کولی چې هغو هلته لاړ شي او هغو هلته ځګونه ورکړي. ځکه دا خو شرعي حکومت دی که نه د قرآن او د حدیث او د رسول وسلم د احکاماتو مطابق حکومت کوي که نه. نو پکار دی چې بیا دلته کوم خلک راغلي او د دغې ملک دي نو پکار دی چې هغه هلته لاړ شي او هغه هلته آباد شي او هلته د خپل کورونه او خپل جایداد میلاو شي. ځکه دا خوران به څه کوي او دوی به تقریبا په پورې پاکستان خوري ناسپوي دوی به څه کوي اخر که دوی نن نه ځي سبا به ځي که سبا نه بل سبا به ځي نو دوی به هلته څه کوي بیا به هلته په ټول مرتبانو کې ناستي. نو تاسو دې خبرې حل وکړئ چې آیا دا کم افغانان چې پاکستان کې پراته دي د 100 کالونه نو د دې خلکو به هلته جایداد یي یا به نه یي یا به دا غریبان هلته څه کوي په څنګه به وخت تېروي. تاسو دا خبره وکړئ چې دا حالات په دوی څنګه راځي څه چل به کېږي چې کوم حالت تللي هغه هم ډېر زیات خفه دي او ډېر زیات پریشانه دي او خوشحاله نه دي. نو بیا افغان حکومت د پاکستان سره ښه تعلق ول نه ساتي.